زما د تره لور هغه ډېره حسینه وه، زما ورسره ډېر محبت و. ما یو ورځ د هغې نه د ګناه مطالبه وکړله. نو هغې ما ته وی چې 100 دینار ماله راکه بیا به دې مطالبه پوره کم. ما مزدوري کوله 100 دینار مې وګټل. چې 100 دینار مې برابر کړه نو خپلې تره لور ته مې حواله کړه. هغې ته مې اوس اما سره د ګناه مطالبه مې ترې وکړله. هغې وی ټیک ده، بس چې وی ما د ګناه اراده وکړله او ګناه مې کوله نو د تره لور راته وی اتق الله ولا تفتح الخاتمه، د الله نه ویریږه او دا مهر مه کولاوه، د الله نه ویریږه، د الله نه ویریږه، د الله نه ویریږه. یا الله چې څنګه مې ستا نوم واورېد چې اتق الله، د الله نه ویریږه، نو یا الله په حق ځای مې د ګناه اراده بدل کړله او ګناه مې ونه کړله. اتق الله، د الله نه ویریږه. دا ډېر دروند آواز دی. اتق الله ولا تفتح الخاتم، زما مهر مه کولاوه او د الله نه ویریږه. الله له به څه جواب ورکوې؟ د الله نه ویریږه. علما وایي دا خو ورو دور فساد طرف ته روان وي. پخواني دور کې به د صحابه د قاضي سره یو عالم ناس چې کله به قاضي فیصله کوله نو قاضي ته به وی اتق الله، د الله نه ویریږه. نو چې قاضي فیصله وری په دې ټیم کې ورته یو عالم غږ ورکړي چې اتق الله، د الله نه ویریږه. ګوره یو بل عدالت را روان دی، هلته به په تا بیا فیصلې کېږي. ګوره دا قاضي به بیا د حق خلاف فیصله وکړي. چې د سره یو عالم ناست وي او ده ته ټیم په ټیم وی چې اتق الله، د الله نه ویریږه. چې دا اواز قاضي ته کېدی، دا مشر ته کېدی، یقین وکړه چې یوه فیصله به بیا د شریعت خلاف نه کېدل. وی یا الله چې څنګه هغې دا ووي، یا الله ما د ګناه نه توبه ویستله، یا الله که دا ګناه مې خالص ستا د یرې نه پرېښي نو یا الله مونږ ته لار کوله وکړي. وی هغه ګټ لږ ښه وڅنډېده، لږه لار نوره کوله وشوله. هغه دریم وی یا الله زه خو یو تاجر وم، زما سره یو کس مزدوري وکړله، امانه چې مزدوري را سره وکړله، ما نه خپله مزدوري غوښته، ما وله ورکوله، د څه وجې باندې هغه پرېښودله. نو هغه مزدوري چې وه هغه غله وه، ما ورله هغه کرله، هغه غله اخو لاړ ما ته مزدوري پرېښودله. هغه مزدوري چې وه هغه غله وه، ما ورله هغه کرل د هغې نه فصلونه جوړ شو او هغه مزدوري د هغه غټېدله د بیزو د غواګانو کنډکې ته جوړې شو. دا د حقې کس هغه مزدوري وه. وی ډېره موده پس هغه کس راغی، ما ورته وی څه کوې؟ وی ما ته وی چې په هغې خپله مزدورۍ پسې راغلی یم، خپله مزدورۍ پسې راغلی یم. وی ما ورته هغه د بیزو د غواګانو کنډکې په مخه کړې چې دا بوزه. اما ته وی ته ما پورې ټوکې کوې. مې ټوکې نه کومه، وی چې زما مزدوري خو لږه غونته غله وه، بس هغه راکه. ما نه ته لاړلې او هغه غله دې ما چلوله دا دومره کنډکې چې دي دا ستا ټول مال. وی یا الله هغه ټولې کنډکې د مخه کړې او روان شو. یا الله که دا مې خالص ستا د رضا دپاره کړي، هغه ته علم نو یا الله دا لار راته کوله